کتونکو سلامونه امید ساتم چې ټیک ټاک په رمضان المبارک ته په دغه رمضان المبارک کې یقینا دا درېیمه څلورمه ورځ ده چې خلک محسوسوي چې روژه شته تنده م راله نور دا 20 ورځې ډېرې ښکلې تېرې شولې خو زه وایم خوش قسمته دي هغه خلکه چې د دې چانس نه د دې موقع نه پیدا اوچته کړي خو زنانه ده او خو نارینه ده خو یو سړی سار نه په دې سوچ کې وي چې زه به نن څه پیدا کوم څه به پټوم څه به روړم کور ته نو دا د ژوند ګټه نه ده ژوند تېرېږي یو سړی د ساګو سره خوري یو سړی د چرګانو سره خوري د ساګو والا هم روژه ماتې وي چرګانو والا هم زه پرون یو ځای ته تللی وم دال یې پخ کړو شربت هم نه و داسې روژه مات و او دا دال هم بیرله چارو وړو نو دا 3 ورځې م ساتله او به نن مجبوره شو دا 2 ورځې م داسې تېرې کړې نن په هغه کړه چې موږ وی دالو سره لږ وخورو نو ګرانو کتونکو نننۍ دغه زنانه چې راغلي دې کې اکثریت کونډې دي دې کې په درېم ځل په دویم ځل په پنځم ځل خو مسله څه ده یو ورځ چای یوسي یو ورځ غوړي یوسي یو ورځ اوړه یوسي یو ورځ چیني یوسي یو ورځ څه ناڅه یوسي نن چې کوم دی نو موږ له غوړي ورکوو اوړه ورله ورکوو نو دغه یو سیسټم روان دی الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د الله پاک لاک شکر دی چې دونه څه کوي خلکو له څه ناڅه ورکوي تاسو ته به څه نه ښکاري خو دې زنانو ته د وړو ګوتی چې کومه ده که نه د اسمان غر دی کوم ځای عبدالآباد څو کالونه راځي 15 کاله 15 کاله ضرورتمند دی او ډېر 15 کاله درس یې وړی او خاوند مې ناجوړې درس سره لره کوي دې ځای نه هر څه وړي درس وړم هر څه وړي ښه موږ عبدالآباد نه راځو موږ مرسوړ دا دویم کال دی دویم کال دی او ویندرور مې ډېر وخت نه دی راځي 15 کال دی ورسره راکړه خاوند یې نه ګټي بس بیمار دی بیمار دی ښه تاسو چې دې خوښه رزلو شیخ آباد نه ها رزلو شیخ آباد څو کالونه راځي دا 2 کاله زما پروس کالم راغلی 6 کالم راغلو خاوند یې شته نشته کله به پاس شي 3 کاله شي 3 کاله شو ګټه وټه هم څه ده ګټه وټه دغه چې پردي خدمت کوو بس سارم تلم پردي بړستنې مې وینځلې بس هغه ځای نه رالم او دې خوا راخته دې روژه کې د سویم ځل دی دا دویم ځای راشه دې خوا ته تاسو چې تاسو کوم ځای د دفتر دفترونه او جی دې روژه کې د سویم ځل دی دویم ځل او جی ضرورتمند دی او جی زما 3 ماشومان دله بیماران دي هغې دپاره سودا راله دې راکوي خاوند مې دیاړې کوي نو دوی پې وکړو که سودا پې یوسو والله دې د سره ښه وکړي چې کله م راشو څه ناڅه راکوي راشه دې خوا ها مور راشه دې خوا ته کوم ځای هدي لاړ شه بامبتخیلو ها بامبتخیلو سویم ځل دی دا زما دریم ځل دی دریم ځل دی یو ځل دی راله دغه راکړه او ګوتې بل کال راغلی وي نه نیم سړی دې شته نه مړ دی زویه ګټې وټې بچي دي نشته نشته ځان لدی ودونه یې کړي ځان له خپلې ښځو لپاره تاله نه درکوي نه لوریانې دې سره نه بس 2 لوڼه دي را سره 2 لوریانې یو ته او جی یعنې ستا دغه شته دی خاوند دې نشته زلمي بچي دې شته خو تاله غم نه کوي نه غم نه راشه دې ها ګوډې ته کوم ځای بدوانو ها بدوانو سویم ځل دی دی پنځم ځل مې پنځم ځل دی ښه ګوډې درته ووایي چې دغه دې شته پلار دې شته نه مړ دی ها مړ دی مړ دی څو وروڼه خویندې شپږ خویندې وراره شپږ خویندې یو وروره نو ګټه هم څه وټه هم څه ده ګوډې بس یو بل لاله راکوي بس هغه دي راشه دې خوا ته دا ګوره ضرورتمند خلکه دا وي که نه د دوی حق چې څوک یوسي که نه نو بیا ماله خوب نه راځي چې یاره یو سړی ضرورتمند وي بیا هغه زنانه هم وي موږ له څه نه راکوي که نه نو لکه ډېر خفه شو ته موږ هم د رمضان راغلي لکه خاوند مې مړ دی دا 8 کال دی چې مړ دی لکه داسې او دغه شان واړو بچي راته پاتې شوي دي یو ماشومه ده لکه علم کوي دغه شانتې اوس اعتکاف ته ناست بل چونی ماشوم د دویم اوس دریم ته شو دغه بچي مې اوس لکه 3 جنکۍ واده دي پکې سویم ځل دی ما دا لکه وروس کال راغلو ما او سخت کال دا دی رالم صحیح ده ښه تاسو جي راشه دې خوا ته جی زما بس خاوند مړ دی او 2 مې زامن دي او 2 مې 3 ملیونیانې دي 3 ملیونیانې 2 مې زامن دي خاوند دې مړ خاوند دې مړ دی زما خو دویم ځل دی دروغ نشم ویلی
حاجي تاسو به څه وایئ؟ زه د کوثره د زه د قید آباد پاپړې یم. زما 5 بچي دي، 2 لوڼه مې چاله ورکړې وې، بله ورځ راپسې راغه هم راولېږلې. بېګا راسره رو جنګ وکړو، روندار شیطانې ورته وکړو. نو راته یې وي ځان له د خورې وي خپل غم وکړه. نو اوس کله خور کره او کله بل کره بس په دعوتونو باندې درو جماعت چې څوک راشي وي بس وي راشه هغه خیر خیرات پر هغه دعوت نه خو د خیر خیرات پر هغه غړډه خپکې. او یو زوی مې مړ شو، یو دغه دی نشي دی نه، بل ورځ هم راغی نو وویلو مو ټاکو نو بیا لاړ ورسې مات کړ. نو دا مې درېیم ځل دی راځم، 2 ځله مې شربت بوتلې وړلي دی، اوس مې دا درېیم ځل دی. نور کله را تازه نه معلومه اوس خو تشه نیم تلي، دا مې درېیم ځل دی تشه نیم تلي. روجي به مې وړي حاجي بچي ستاسو نوم حسین جی. حسین ته کوم ځای؟ زه ډېره پېښور. ها پېښور. پېښور؟ حاجي. ښه ته د پېښور یې؟ پلار دی؟ پلار مې مړ دی جی. څه نوم یې دی؟ جی هغه اسپ. اسپ. کله وفات شوی جی؟ جی هغه ته ټایم پته نشته چې ته د پېښور نه دلته راغلی که دلته چېرته اوسېږي؟ دلته ما خپل ترور هغوی نه بیا راووتم، بیا مې پېښور ته خو بیا هغوی کره مې یوه شپه نن شپه سبا به ځم. څو لوڼه خویندې؟ مونږ هغه 5 دغه خویندې او زه یو ورور. بچي ستاسو ګټه وټه څه ده؟ بس یو بل پسې ګرځو، کله څه کوو کله څه کوو، راسره غونډه وو. کله موبایل د سره شته؟ مونږ سره جي یو ساده موبایل مې د مور سره بس. نمبر یې ته یاد دی؟ یو څه نه یاد نه دی یاد؟ بچي تا ته نمبر نه دی یاد، ته داسې راغلي. دې خلکو سره موبایل نمبر یې نشته دی. دا کوم تاسو چې وینئ که نه ډېر خلک تپوس کوي، نو دوی هم دلته کې راځي. او تاسو سره موبایل نمبر شته؟ راشه دې خوا راشه نمبر ووایه، خو څوک در سره مدد کوي. ښه ډایرکټ در سره څوک مدد وکړي. تا 2 لوریانې تا ته اوس په کور ناستې دي؟ او جی هغې راته واپس راولېږي، خویندو له مې ورکړې وې نو کار مار به یې وله کوو، نو بس هغې مې راته واپس راولېږي. وي دا لوی شوي، موږ د دې ذمهواري وي نه شو اخیستې. 0317 800 اوس رانه یې هېر دي سر داسې 0318 96 29 780. صحیح شو. ښه راشه دې خوا ته. ستاسو یم ځل دی؟ شپږم اووم ځل مې وي. هر څه هغه کوو، بس مجبوري ده، خاوند مې خپه ماته راځم دلته. څو بچي دي؟ 5 څلور جینکۍ یو هلک. څلور جینکۍ یو هلک. دې خوا ته شه. ها زما خو راکاږي شو چې راځم، په اخرنۍ کوجم راغلم، سودا دې راکړه وړه غوړي، خو بس خلاص شو. نن بیا راغلم، دا مې 2 ځل دی دغه کې کال مې شو چې زم راغلم، پروس کال مې راغلم او سږم راغلم. صحیح صحیح. ګرانو کتونکو دغه سلسله د مخ په وړاندې به وځو، چې دا خوا به ځو. ځه ښه وځه شابه دا ونیسه، ځه وځه دا ونیسه دا ونیسه دې خوا راتاویږې وړو دا ونیسه دا ونیسه بچي دا وایي. ګرانو کتونکو دغه علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله دغه سلسله به مخ په وړاندې بوځو. ستاسو مرستې پکار دي، ستاسو تعاون پکار دی. ستاسو تعاون چې راسره وي د بېوسه بېکسه خلکو له غواړو چې یتیمان دي پکې، چې اختر له وله کپړې والو پیزار والو، خو هغې کې راسره څوک کومک کوي بلکل کولی شي. هماغه خبره کوو چې نه په چې احسان کوو نه چې احسان اخلو. خپل ضمیر چې کوم دی هغه الله ته تابع کوو او معاملات په د الله سره ټیک ساتو، انسانانو سره نه. ولې چې دغه انسانان په دغه انسانانو باندې اعتماد کوي چې د اسلام د اصولو نه نیم خبر، خو د ټیک ټاک او ویوز او لایک لیونی کړی وي، او د ټیک ټاک او ویوز او لایک باندې د پیش نه پیشم خان جوړ کی. نه ګورم، نه د کتو وخت لرم، نه په څه خبرې کول غواړم، نه ولا څه جواب ورکول غواړم، نه دغه خلکه څه ګڼم. خو ضرور دا وایم چې روژه ده، ځان مه ګناهګاروئ او په خپل رب باندې خپل ځان وبخئ. علب خان شیرپو ژوندي کتاب دی او ژوندي ژوند دی او ښه خوشحاله دی الحمدلله. د الله پاک لاک لاک شکر دی او دا ژوند وي جیل خانه ده د ښه سړي دپاره. الله پاک لاک لاک شکر دی چې چاله خو زه یو چټاکې چاولې ورکوم که نه، دا ډېره غټه خبره ډېره